یا د انسانیت مظاهره مو وکړه. په دې باندې به د قوم انتظامیه ښه پوهه شوي وي، خو مجبوراً څه مجبورۍ به لري، نو کیدای شي څه هغو تاسې تسلیموي، خو یو څه مجبورۍ به وي چې هغو به تاسې ته نه شي ویلی. تاسو مجبور شو چې پېښور ته راغلو. ښه کار مو کړی دی، دا یو منظمه طریقه. په دې منظمې طریقې سره تاسو ته مبارکي وایم چې ډېر داسې خري خلک خري قومونه چې هغه دلته راشي نو داسې منظم نه وي. واقعي سره ټولو ملګرو ته پته دی، دا نه دی چې زه تاسو ته ډاډ در کوم تاسو د مبارکۍ لایق یو، خو ځان ته داسې نه دی چې تاسو وایئ چې موږ ډېرې قربانۍ ورکوي. ژوندي قومونه د خپلو نسلونو دپاره په کلونو کلونو قربانۍ ورکوي. نو که تاسو چې ته یوه نیمه میاشت احتجاج کړی دی، دا څه د احسان خبره نه ده، دا تاسو خپلو بچیو ته قربانۍ ورکوو. بیا څه موږ غلي یو، دا د احسان خبره نه ده. باشعوره خلک د باشعورو خلکو ملګرتیا ضرور کوي. نو تاسې باشعوره یو، باشعور خلک خپل حق لاندې نه غواړي، هغه یې د پاسه غواړي حق وي. نو دا د تاسې فرض دي د مشرانو، د هغه چا ته د چا وس رسېږي، که هغه شعوري طریقې وي، که هغه اقتصادي طریقې وي، او که هغه سیاسي طریقې وي، دا په چا باندې احسان نه دی، دا تاسو خپلو د راتلونکو نسلونو لپاره یوه قرباني ده. نو دنیا کې که تاسو چې ته وګورو، هر قوم د هر قوم مشرانو چې ته قربانۍ ورکړي دي، د هغو نسلونه اوس په لوړو سترګو وخت تېروي. خو چې د کومو قومونو مشرانو قربانۍ نه دي ورکړي، د هغو اولادونه نسلونه اوس ټیټې سترګې د غلامانو په شان ژوند کوي. نو موږ تاسو ټولو ته پکار دی چې د هر چا په حق باندې د ډاکې چولو په وخت د هغو مزاحمت وکړو، د هغو مقاومت وکړو، هغو ته د خپل حق د طلب کولو یا د لاندې کولو اجازه ورنه کړو. نو زه خو به یوه خبره وکړم چې که چېرته ظلم کېږي، که هر څوک یې کوي، د هغو باید مخالفت وکړو، د مظلوم طرفداري وکړو. نو د مو پار جوړېدلو چې موږ تاسو ته راغلو، زه خو د ملګرو په نمایندګۍ بیا په خصوصا خپل ځاني چې څه وس مه رسېږي، انشاءالله موږ به درېغ نه کوو، که هغه د کال وي، د میاشتې وي، د هفتو وي. نو د مو ډاکټر صاحب محترم خبره درته وکړه چې یو څو ورځو کې به نتیجه وځي. تاسو داسې وکړو لکه څنګه یې هوښیاران یایي چې جنګ ته د ګیدړ وځي، نو وسله به د مزري خالد. نو تاسو تقریبا هلته یوه نیمه میاشته کړې ده، دلته 3 میاشتې به ځان پور کړو چې موږ به 3 میاشتې دلته دیو ته کینو. اخر به دو وشرمېږي، که هغه د قوم انتظامیه دی، که هغه دلته ګورنر هاوس، وزیر اعلی هاوس کومو ماڼیو کې ناست دي، ایټرو ته ناست دي، پښتو کمپانیو کې پټېږي. نو د دغو عوامو غریبو سپینګیرو ماشومانو ځوانانو په حالاتو باندې د رحم وکړي. نو یو ځل بیا غږ پې کوم چې راشي تاسو سره مذاکرات وکړي، د تاسې جایزې مطالبې ومني، چې 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته یې مني، د برداشت د ختمون نه وروسته یې مني. نو په کار دی چې د برداشت کې نه چې نه تاسو ته زحمت پیدا شي، نه نور عوامو ته زحمت پیدا شي. نو د لوړو ماڼو وکیلانو سردارانو نه یو ځل بیا خواست کوم چې راشي دې مظلوم قوم ته د دې جایزې مطالبې حل وړاندې کړي. نو انشاءالله خو بیا ډېر درانه خلک دي، هېڅکله به د خپلو جایزو مطالبو نه باره قدم نه کېږدي. یو ځل بیا پې غږ کوم چې خدای دپاره نور ژمی دی، تاسې تودو هیټرو ته ناست یو، خو دلته خلک ډېر ساړه ډېر په تکلیف باندې شپې تېروي. نو هېڅوک چې مجبور نه شي داسې حالاتو ته غاړه نه کېږدي. یو ځل بیا پې غږ کوم بیا پې غږ کوم چې نن خو له شیرزای قوم بېله ناست دی. کېدای شي که خلک په دې باندې پوه شي چې د خلکو سره ظلم واقعي سره دی، څوک یې پوښتنې ته نه راځي، څوک یې مطمئن کولو ته نه راځي. نو ډېر زر وریه نه دی هغه چې د کور مې ټول قومونو باشعوره خلک ځوانانه طبقه نو راځي، د دوی ملګرتیا کوي، روډونه به بندوي، اخر په هر حالات کې دوی ته خپل حق ګټي. نو د هغه نه وړاندې چې برداشت ختمېږي، الغاب تلغاب جوړېږي، هغه مجرم وي، ګرام وي، او بیا دغو قومونو باندې د ګرامتو لاس کېږدي. نو دې نه وړاندې دا ښه دی چې مطالعه کوي چارواکي، چې که هغه هر څوک دي، که هغه د کلمې دي، که هغه د پېښور چارواکي دي، یا نمایندګان دي، امپیګان مینیګان، نو په کار دی چې راشي د دې غریب مظلوم قوم کومې جایزې مطالبې دي ودې مني که نه یي
برداشت یو حد یو اصول لري که چېرته برداشت ختم شو بیا به همدا مطلبي مني خو د سترګو نام به نه وي خوند به نه وي په کار دی چې برداشت کېدل نه د دې مطالبې ومني یو ځل بیا زه مننه کوم بیا ډېر ګرانه در کوم چې د څمکني ځوانانو غورځنګ چمکني یوت مومنټ ډېر په نره باندې د هر کورمېوال دفاع کوي تاسو خو شکر دی تاسو ټول مسلمان یو که چېرته کرسچن یا په ساده بازار کې کوم اقلیتي برادري دي چې هغو سره ظلم کېږي د هغو طرفداري د هغو ملګرتیا به مو باندې ټول وي تاسو خو شکر دی د مو تربرونه یو تاسو سره به مو شانه به شانه اوږه په اوږه تر خپلو مطالبو منلو پورې انشاءالله ملګرتیا کوو ملګري مو یو ملګري مو یو تاسو بېله نه یو تاسو هېڅکله دا احساس ونه کړو چې مو بېله یو که تاسو چېرته سوشل میډیا وګورو عین تر باره کورمې تر پیواړه پورې تاسو ملګرتیا جاري دی او تاسو د خپلو زور نه خبر نه یو تاسو دا خواست کوم چې تاسو سینې لویې کړو برداشت زیات کړو خو د څو ورځو په ځای تقریبا څو میاشتې په ځوان باندې د هغه تکلیف پور وبالو ډېره مننه کوم قدرمن شو ژوندي اوسو ډېره مننه